شاعر فرمائی وَيَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ لِوَجْهِكَ الْمُنِيرُ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ اے محبوب کریمہ، اے د جمال او د خائص او د شان او د عظمت خاونده او اے د تمام کائنات د تمام انسانیت د تمام بشریت سردارا یا صاحب الجمال د تمام خائستونو سردار صاحب چې تمام خائستونو په حضور مبارک کې راوړندي دا تمام کائنات د حضور مبارک د رڼا نه د حضور د جمال د خاطر پیدا دي ویا سید البشر تمام انسانانو سردار محبوب کریم چې ستا د مخ د برکت سپوږمۍ رڼا کوي الله ستا د مخ مبارک رڼا پکې نه وي نو سپوږمۍ به رڼا نه کوله او لا يمكن الصلاة كما كان حقه محبوب کریمه زه به په دې خپل وړه خوله باندې ستا کم صفت کوم کم طرف ته بځم که زه اخلاقو طرف ته لاړ شم دا یو لویه موضوع ده که زه معجزاتو ته لاړ شم دا یو لویه موضوع ده که زه د حضور مبارک حسن طرف ته لاړ شم لویه موضوع ده که د حضور مبارک ارهاصاتو ته لاړ شم لویه موضوع ده هر یو پهلو که د حضور مبارک صورت دی او که سیرت دی هغه د خلاصېدو نه دی نو شاعر هم فرمایي دې طرف ته اشاره کوي چې لا يمكن الصلاة كما كان حقه محبوب کریمه چې څنګه ستا د صفت حق دی نو هغه شان حق زمونږ د دپاره ناممکن دی موږ ستا حق نشو ادا کولی خو وایي زه به یو معمولي خبره اخري خبره به زه او خلاصه به دا ووایم چې بعد از خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر چې دا الله جل جلاله ذات لوی دی او دا الله جل جلاله نو چې وروسته څومره صفات دي محبوبه ټول پتا کې پراته دي د تمام صفات کمالیو جامع